बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु रजुलन मज़्ज़ाअन फ़स्तहयैतु अन असअल रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अमरतुल मिक़दाद इब्नुल अस्वद फ़सअलहु फ़क़ाल फ़ीहिल वुज़ू। दे बाब के दा बाब दे तो वही बाबुल मज़ी इंसान ژوندی یې روغ وي او د خوراک کا کوي نو د وړو بولو لویو بولو اندامونو باندې څه ګندګي باروزي. دغه ګندګي مختلف قسمونه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو قسمونو موږ ته حکم ښودلی دی. که یو بني آدم داسي چې هغه پیشاب وکړي واړه بول یا پاخانه وکړي لوی بول یا د هغه نه هوا خارج شي خو که هغه اواز سره یو که بې اوازه نو دې کې اودس وي. او مخکې ویلي تاسو چې کله ماده منویه نطفه وځي او دفق سره یې ټوپ سره یې شهوت سره یې په هغې غسل لازمیږي. د دې تعلق چونکې زمونږ د مونځ سره دی د عباداتو سره دی په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په بیان کې څه هچکچاهټ نه محسوسوي. دا واضح ښیي چې دې څیز سره اودس ماتېږي او دې سره نه ماتېږي. بیا د انسان علیه تناسل مخکې د هغې نه یو خو پیشاب وځي بل مني وځي بل مزي وځي او بل څیز ودي. فقهای کرام دا تفصیل کوي. د پیشاب وتو سره خو انسان باندې اودس راځي او منی د هغې قسمونه دوی یا خدای چې هغه خارج شي د انسان نه لیکن ټوپ نه وي ورسره شهوت نه وي لکه عام ځوانان د هغې جریان وي. جریان منې ماده منویه د پیشاب نه مخکې یا وروستو بهیږي په جریان کې غسل نه وي ایک اودس وي. دا بیماري ده او داسې بیماری نه ده چې حکیمان په دې په زرګونو روپۍ اخلي. دا خو د انسان فوت دی چې کله ډکې شي نو د هغې نه به دا وځي. یا به سړی جایز طریقه استعمالي خپل واده وی یا به ناجایز طریقه استعمالي او چې جایز او ناجایز دواړه طریقې نه وي نو دا بیا خوب کې وځي. نو دا عیب نه دی. هفته کې یو ځل نیم احترام کېدل چې موږ ورته شیطان دوکه کول وایو دا څه عیب نه دی. دا خو د ښه صحت علامت دی. ان جهالت یو داسې ناکاره څیز دی چې خلک د جاهلانو نه په زرګونو روپۍ اخلي په دې. دا مختصر څیز دی دومره څه ګران کار نه دی. د حکیمانو سره یو قسم ګولۍ ملاویږي اصلي بوهړ والی ګولي دا نوم دی د هغې. دا د علاج دی. سړی یو ډبې والی یو درې ګولۍ په ناره باندې خوله کې واچي وچکي ورپسې لږې اوبه یا پی وڅکي یو ډبي سره هر څه کنټرول شي. د خلقو ته چې ګورې دا په لکونو روپۍ او زرګونو روپۍ به لګوي خامخا. چا سره چې ډېر وي نو هغه ښه ده چې لګوي. د دې دپاره بل احتیاطي تدبیر دا دی چې داسې انسان دی خپل خیالات پاک کی. کم خلق چې د هغې خیالات ګندوي همیش دپاره جنسي سوچونه کوي نو هغې ته دا مسله ډېروي. او بل څیز دا دی چې انسان له پکار دي چې هغه خپله غذا معتدل کړي. غذا معتدل دی ته وایي چې تشې غوښې نه خوري. کله پکې ساګونه خوري کله پیتي خوري کله پی خوري کله غوښه. مسلسل یو داسې خوراک چې هغه ګرم وي نه سره دا بیماری پیدا کېږي. دا خو د منع ځان له خبره ده. هغه که دفق سره ټوپ سره وځي شهوت سره په هغې غسل لازمیږي او که نه جریان سره وځي نو هغې باندې بیا نه لازمیږي. دا مزي فیمیل ته وي زنانو ته وي هغې ته بیا لیکوریا وایي. د هغې هم دا مسلې چې د زنانه لاس پې خوږېږي او کله کله د هغې خلم لم کږېږي هغه ورسېږي هسټیریا ته. زمونږ زنانو باندې چې دا شی راشي نه خلک وي پیریان دي بیخه څوک وي دا دماغي مریضان دي
دا دماغي مریضان نه دا ډېر په اسانه علاج کیږي. او د پیشاب او منی نه علاوه یو بل څیز ته مزي وایي. مزي هغه یو څیز دی چې کله یو سړی ملاعبت کوي، لبې وشتې کوي خپل کورواله سره، نو د هغه آله تناسل نه معمولي غوندې لاړه راشي، لیکن دفق مفق نه وي. او ودي د هغې نه یو معمولي څیز دی چې هغه لاړه وي، لیکن وچ غوندې څه څیز وي او معمولي غوندې. او د هغې دوه حکم خو معلوم شو، د پیشاب او د مني حکم خو معلوم شو، خو د مزه یې به څه حکم وي. او دا حدیث دا کوم چې مونږ وایو د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ، دا امام بخاری اول کتاب العلم کې لیکلی او دې لپاره یې لیکلی دی چې کله کله سړی د علم په خبرو کې رستو شي، رستو کېږي د حیا د وجې. سیدنا علی د سیدہ فاطمه خاوند دی. سیدہ فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده. نو دی خو نیغ په نیغه دا تپوس په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولی، حیا مانع ده. وجه هغه دا ښیي چې ما د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا تپوس نشو کولی، ځکه د هغه لور زما نکاح کې وه. کتاب العلم کې د حدیث د لیکلو مقصد دا دی چې یو سړی چا سره رشته داسي چې تپوس نشي کولی، نو بل چا ترې ووایي، د بل چا نه تپوس وکړي، بل چا ترې ووایي چې زما مخکې دا تپوس وکړه د فلان کې نه، ما ورته ما یادوه. دا طریقه ښیي امام بخاري رحمه الله مونږ ته چې د علم په باب کې رستو کېدل نه دي پکار. سستی مه کوئ د علم په خبرو کې، د علم خبرې زده کوئ، وخت وباسئ دې لپاره. او د هغې وجه سنن ابي داود کې دا لیکلې ده چې زمانه او مزید لا ډېره زیاته. نو ما به لامبل مزید چې به لاړ نو لامبل به ویښ هغه ما خپل وجود خراب کو، هر وخت لامبل خو ډېر ګران کار دی، 5 وخته لامبل. نو ما یې چې ولې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړی شي. دیکھئے هغه ادب د احترام دی. صحابي ته هم چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان نه وي راغلی، نو هغه ته هم پته نه لګي دین څه شی دی. دین په خپل عقل نه معلومیږي. سیدنا علی ځان له تکلیف ورکوي سخت. دا وروسته ورته احساس شو چې ماله پکار دی چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړم چې آیا په مزه کې لامبل دی او که په مزه کې اودس کول دی. ځکه دا مسله تقریبا هر ځوان ته نوې شادي شده هر ځوان ته دا مسله راځي. نو دا ټول خلک لامبي دا ډېر مشکل کار دی. انما شفاء العی السؤال ده. یو سړی چې پوهېږي نه ناپوهه دی، د هغه علاج تپوس کول دي. نو دې نه دا معلومه شوه چې صحابي هم تر هغې پورې په دین نه پوهېږي تر کومې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه کړی. خپل خیالات په دین کې مه چلوئ. اهل علمو نه تپوس کوئ، علماو نه چې پوهېږي. هغه سړی چې سبق ویلي پوهه دی، ناپوهه سړی نه. بعضې خلک هغه وي امیر صاحب نه مې تپوس وکړو، نه امیر صاحب نه تپوس وکړه بېشک، خو چې کله هغه عالم وي که نه هغسې چله لګولې ده یا کال یې لګولې او سبق یې نه دی ویلی، دی به څه پوهېږي. ځان دې ټیکهداران مه جوړوئ. په چله لګولو علم نه راځي، په حفظ کولو باندې علم نه راځي. د قرآن حافظ ترې پوهه نه وي، خو د الله د کتاب ګوټه لګولې ده، عربي الفاظ ورځي. بس زمونږ خلک څوک پیژني نه، بس هر چا تپوس کوي. پوهه سړی چا چې کتاب ویلی دی، د استاد نه علم حاصل کړی دی، قاري صاحب به ویل فرض، قاري صاحب باغی چې هغه به د قرآن الفاظ جوړه ورځي، نور هغه نه معنی ورځي نه مسله ورځي. دا نه د قاري صاحب کار دی او نه دا د حافظ صاحب کار دی او نه د امیر صاحب کار دی. البته یو داسې قاری، یو داسې حافظ، یو داسې امیر صاحب چې هغه علم کړي نه بېشک تپوس ته وکړه. هسې په ګرځېدو را ګرځېدو علم نه راځي. د پوهه سړي نه سوال پکاري. سیدنا علی ته یې علم نه او سنن نسائی کې راځي، سنن نسائی روایت
چې مقداد بن اسود ته ما ویل چې دا خبره زما په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه، خو زما نوم به ورته نه اخلي، ځان ورته یاد کړه چې ما ته داسې مسله ده. ته فرضي صورت وایي، فرضي شکل، فرضي صورت جوړول یا فرضي شکل دا څه ګناه نه ده. بعض خلکو ته دا هم عیب ښکاري چې دا بلا فرضي مسایل یې جوړ کړي، تا ته پته نشته دی خبرې، دا فرضي مسایل پکاري، دا مفروضې نه دي هسې. سیدنا علی فرمایي کنت رجلا مزاء، زه یو سړی وم مانا مزي ډېره زیاده تله، فاستحییت ان اسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ماله حیا راتله دې خبرې نه چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړم. حیا ولې ورتله؟ یو دا چې هغه مشر دی رشته کې، تر زامن دی که یو خو د هغه د رسول الله حیثیت دی ځان لري، لیکن یو سړي سره د تروالی رشته ده، د تره د زویوالي رشته ده، او بل مشر هم دی هغه. اوس خو د مشر او د کشر څه تمیز نشته دی، نه رواره د تره په احترام پوهېږي او نه خورئ د ماما په احترام پوهېږي او نه د چم ګاونډ سړی د مشر په احترام پوهېږي. بس عجیب و غریب دور دی. ولې کورونو کې ورته مشران څه ښیي چې څوک درته یو خبره کوي د ورته دوه کوه، چې دا تربیت یې نه ګرځئ، عزت باندې څوک کوي؟ خپل کشر صحیح تربیت کوئ او پوهه کې په دې چې که یو مشر تا ته دوه څلور خبرې سختې وکړي نو خیر ده، برداشت کوه. تاسو ټولو خپل بچي د تودې نه تېرې کړي دي، دا د کور تعلیم غلط دی، د میندو تعلیم غلط دی، د پلارانو تعلیم غلط دی، د مشرانو رونو تعلیم غلط دی. دا څوک نه ښیي چاته چې ګزاره وکړه، خیر دی، لږ صبر وکړه، لږ برداشت وکړه، زه به ورسره خبره وکړم، داسې ویل پکار دا نه چې ته جواب ورکړه. د هغه جدا دور و چې خلقو به خیال ساته د خپلو مشرانو، احترام به یې کوه، عزت به یې کوه. دا عزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د وجه نه دی، خو فرض دی. دا عزت په دې وجه دی چې یو خو زما د تره زوی دی، بل مشر دی، مانه زما یې تربیت کړی، او بله دا ده چې کوم هغه ویلي دي هغه دا ده چې د ده لور زما په نکاح کې ده، نو زه دا تپوس نشم کولی، حیا وجه دغه وه. فامرت المقداد ابن الاسود فساله، نو ما مقداد بن اسود ته وویل تپوس وکړه زما دپاره، هغه تپوس وکړو. سنن نسائی روایت ما پیش کو چې زما مخکې تپوس وکړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فیه الوضوء، په مزه کې اودس دی، په دې کې لامبل نه. څومره اسانتیا ده. سیدنا علی وی دې نه مخکې ما لامبل، و چې مزاونی نو مطلب دا چې دروازې پنځه شپږ ځله د هغه مزي وځي، و چې پنځه ځله سړی دروازې لامبي، څلور ځله هم لامبي، څه حال وي؟ ځان په مشقت کې غورځوي. خو د هغې مشقت نه بچ کېدو ښه طریقه دا ده چې انسان د پوهې سړي نه تپوس وکړي. نو مسله ښکاره شوه. یو دا دی چې سړی د حیا د وجې بعضې مسایل نشي تپوسلی، په خپله نه تپوسي نو د بل چا په ذریعې دی وتپوسي، او دې لپاره چې دی څه ګپ شپ ونه لګوي، څه شکي خبر راته ونه کړي، په مجلس کې دی هم ناستي خیر ده، تپوس یې د په مخ کې وکړي، بېشک په درې پرده واچوي، نوم دې نه اخلي. او دویم هغه مسله بالکل واضح شوه چې په مزه کې اودس شته دی او په دې کې غسل نشته. استنجا به کوي، پرتوګ به وینځي، او چې کله ځای ګندی نو وینځي، چې نه یې ګنده نو اودس دی نه کوي، دا جامې دی نه وینځي. په دې کې اودس دی، یعنې استنجا خو چې اودس ته کوي، استنجا لازم ده، ځکه چې د څه شي د وجې مات شوی نه خو مزي ده که نه، دا به لرې کوي، صفا کوي. اقول قولي هذا استغفر الله.